ګرانه د جرګې صدره محترم مشر محمود خان اڅکزی صاحب او محترم نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب او زموږ ګرانو درنو سپینږیرو ځوانانو زموږ خویندو ستاسو د ټولو په اجازه باندې یو څو خبرې کول غواړم. عاجزانو خبره دا ده چې د نن څه 15 یا 2 کاله مخکې خان شهید او باچا خان دلته جرګه کړې وه. نن هغه جرګه زموږ په نصیب شوه چې و موږ ته ګران محترم مشر 15 کاله بعد جوړه کړه. د دې ثبات بیا خدای خبر چې په بنو کې کله جرګه جوړیږي، خو بهرحال موږ به کوشش کوو، موږ به دا جرګې نه پرېږدو. عاجزانو موږ په خپل وطن کې خپل اختیار نه لرو. د خلکو بچان تعلیمونه کوي، زما بچان د خپل وطن چې د هغه وطن هره ډبره سونه ده، زما بچان پر انبارو ګرځي، کاغذان ټولوي. اول ظلم د مړه سره دا دی عاجزانو. بله خبره دا ده که چیرې څوک موږ دلته نه برداشي، زموږ دغه جرګه زموږ دغه ویناوي دا د پاکستان د ریاست خلاف نه دي، دا زموږ د خپل حق د غوښتلو دپاره دي چې له موږ سره کم ظلمونه سوي دي. که چیرې موږ پښتانه د ریاست پاکستان خوښ نه یو، هغه پښتانه وایي 2 ورونه هم سره جلا کیږي. هیڅ مشکله خبره نه ده وروره، موږ ته د خپل بیش راکړي، موږ به د هغه بل مشر ور په خوا ولاړ شو، څه خبره نه ده، هغه زموږ کور دی. پر دې باندې به څوک پر موږ پایبندۍ نه لګوي. عاجزانو زموږ په وطن کې پر موږ باندې پر باډر تار راګرځولی دی، زموږ کښته ادرې پاته دي، زموږ هلته کورونه پاته دي، موږ هلته کلي پاته دي، موږ هغه غم له نسو ورتلی، موږ د هغو شادۍ له نسو ورتلی. په مابینځ کې تار جار دی، په تار یې موږ 2 ورونه ځله تقسیم کړي یو، ځله بیل کړي یو. دا یو بل میخ دی چې راباندې وویشتی. مګر نن به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې دا د افغانستان په ګورمنټ باندې چې دا طالبان راله، اوس طالبان و تار ته ولاړ دي، تار پرې کوي، او زموږ د وطن ملیشې بالا په غرو کې ناستې دي، تار له نه ورځي. د کلي و خلکو ته وایي وایي تاسو ورسئ د طالبانو سره خبره وکړئ چې دا تار مه پرې کوئ. موږ یې جرګه کې راوغوښتو، په جرګه کې موږ ته وویله چې په 6 کیلومتره کې به تار لره څوک ژندې نه ورځي. که په کیلومتر کې تار له څوک ژندې ورلی، هغه موږ ولو، موږ یې وژنو، هغه بیا د شکایت حق نه لري. عاجزانو زموږ په وطن کې موږ ته د هیڅ شي کمي هم نشته. زموږ وطن د هر څه مالامال دی، موږ هیڅ نه جون غواړو. موږ دغه ریاست پاکستان ته وایو چې د خدای دپاره موږ خپل ژوند ته پرېږدو، د تاسو هیڅ نه غواړو. که ته موږ ژوند ته پرېږدی، په دغه پښتونخوا کې موږ هغه محنتګره خلک یو، موږ هغه خوارکش خلک یو چې موږ جهان په دا منګولو جوړ کړی دی. کیدای شي چې بیا ته د موږ خیرات وغواړې چې موږ اختیار ته یې لاکې. موږ ستا خیرات نه غواړو، موږ خیرات خواره نه یو. موږ دې دلته د لوږې مړه کړو. تا وړ مورد د چمن پر باډر باندې 1500 ټنه غنم افغانستان له واستول، او افغانان ورونه چې دي، افغانان ورونه وږي دي، موږ مدد سره کوو. اولالا موږ ستاسو مدد نه غواړو، موږ ستاسو ډوډۍ نه غواړو.
موږ ستاسو ټانګو تیاره نه غواړو. خدای ته وګورې موږ په خپل وطن کې په ارامه پرېږده. موږ د وسا ژوند غواړو. موږ په دا وطن کې سابل غواړو د ځان. زما په کور کې اخته لکه لیونی پایچې دې راپورته کړي دي. یوه ورځ مې په یوه نامه درېې، بله ورځ مې په بل نامه درېې، بله ورځ مې په بل نامه درېې جنګوي مې. پرېمږده ما خپل ژوند ته پرېږده. مګر در اوس چې یو موږ ډېر تنګ راغلي یو دلته چې ما د خیبر پښتونخوا د مشرانو خبرې واورېدې چې هغو ته کم تکلیفونه پېښ سوي دي، هغو ته چې کم زیان او تاوان رسېدلی دی. زما په فکر که موږ جنګ وکړو د ټولې دنیا سره هم موږ ته نور تاوان نه رسېږي. زه په سعودي کې ناست یم، روزانه کوم. ما په روزانه په کلي کې کور جوړ کړی دی او ته را روان یې. بانه و نوم دې د دهشتګرد کړی دی. کور زما ننه یې، بچان زما پسې اخې، ما په خیمو کې وسیې، ما ماجر کوې. ستا کمه ګټه پکښې ده. عجبه خبره دا ده چې ستا کار د باډر حفاظت دی. چې ته پر باډر پروت یې، دا دهشتګرد د کومه ځایه راځي؟ چیرې راځي؟ د چمن دروازه دې راباندې بنده کړه. یو غریب به یو لغړي کوله، یو شی به یې راهړاوي، تا تارم را وګرځاوي، دروازه دې هم راباندې بنده کړه. نن دې زما بچان، زما کوم ټول و خودکشي ته درولی دی. یا به یو د بل غلاوي سره کوي، نارواوي به سره کوي. دا ستا منصوبه ده او ته په دې ملک کې ما ته دغه حق راکوې. خبره داسې نه ده ملګرو. خبره دا ده چې موږ به همت کوو. زه ټولو مشرانو ته او خاص کار و محترم مشر محمود خان اڅکزي صاحب ته دا خواست کوم چې په 6 میاشتې کې به یوه جرګه خامخا راغواړې. دا د ټولو پښتنو خوښه ده او ستاسو د ټولو شملورو پښتنو څخه، زموږ د ګرانو خویندو څخه زه دا خواست کوم چې دغه جرګه چې نن پر کم ځای ولاړه ده او ختمه سوه، که دغه جرګه موږ عملي کړو زموږ دپاره به هر څه وي. که موږ زله ولاړو، هغه د اردو خبره ده، وایي نه کچ سنایه نه کچ دیکایه، بیا معنا نه لري. باید چې موږ دا کار وکړو، موږ دا واورو، موږ دا په غور واورو. یو شعر به درته ووایم، وای ملا تا دې په مسجد کې په ژړا وبخښي، ما دې د پیغلو په مسکا وبخښي. کیدای شي چې د شهید عثمان لالا په وینو ټوله پښتونخوا وبخښي. یو شعر بل درته وایم، وای کشمیر دې مبارک سه، کندهار مه راسه غواړه. زما د پلار نیکه مسکن دی، کابل او پاټا مه راسه غواړه. ډېره مننه. سلام علیکم.